زما محترم اللہ تبارک و تعالی جناب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا تا زمون در رہنمائی دا پار را لے گلیو او یواز پیغمبر پاک علیہ السلام نا بلکہ زمون نوران دے چھ سمر امتون اللہ پاک دی دنیا تا را لے گلیو نو دا طول امتون دا پارے خپل پیغمبر یا نبی یا رسول را لے گلیو زما محترم امتون ہم گن دی او انبیاء کرام پیغمبران عظام ہم اللہ پاک گن را لے گلیو لیکن سمرچ امتون راغلی دی ندوی تا پا زبر زیر باندے یا منگر تا پختو کی وایو پا زور زیر باندے دا دی دن یا دا دی حق کتاب یا دا دی حق معاملات دمر ٹکی پر ٹکی باندے دی تا یاد نو دی تا خودل شو نو یا دی تا چکم دے دا غیر رہنمائی نو شوے سنگت جناب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت تا کردہ او دا خبر ما او تا بار بار اورو علماء کرام وقتاً فوقتاً منتا تذکرہ کی چرا دی امت لاللہ پاک کم خاصیتون ورکڑی دی او کم مقامی ورکڑی دی یا کم مسئلہ چی دتا دا وقت دا زمانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنگ پخکل انداز کے پگتا کردی دا نظمہ محترم دا سے یو امت تا ہم مسئلہ نا پگتا شوے زما عزیزانو اللہ تبارک و تعالی خود دین دیر مسئلے دے امت تا دا جناب پیغمبر پاک علیہ السلام پا ذریعے سر خود دی لیکن یو خاص مسئلہ کہ زمون دا دے معاشرے سر تعلق لری یو خاص مسئلہ کہ زمون دا دے قوم سر تعلق لری یو خاص مسئلہ چاگہ زما استاد زمانے سر تعلق لری یو خاص مسئلہ چاگہ زما استاد جن سر تعلق لری اگیتا سوئی اگیتا ملمستیا وی لکی گی ملمستیا ملمت دا قدر پا نظر باندے قتل ملم باندے منہ کول ملم احترام کول وی ملم خپل زان سرا خپل حق یا چکم سا آغا خوری دا دے زان سر پخپل باندے روڑی ملم رحمت تے ملم دا اللہ پاک دا طرفنا خوشحالی دا ملم دا اللہ پاک دا طرفنا ستا پکور کے دا رحمتون باران دے ملم دا اللہ پاک دا طرفنا خزانہ دا دنیکو ملم دا اللہ عز و جل دا طرفنا ستا دا پارا جنت ترتلو زیر دے ملم ستا دا پارا اللہ پاک دا طرفنا دا جہنم دا بچ کے دو لارا دا ملم ستا دا پارا دا اللہ پاک دا طرفنا یو بہترین خزانہ دا چلاغی پا ذریعے سرط نیک آمال او جزا بیا مندیشی ثواب بیا مندیشی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دخل صحابہ کرام ملمستیا کولا صحابہ کرام با جناب پیغمبر پاک علیہ السلام ملمستیا کولا دا قرآن پاکنا ملمستیا ثابتا دا کتابنا ملمستیا ثابتا دا جناب پیغمبر پاک علیہ السلام دا حدیث مبارکونا دا مسلمان ملمستیا ثابتا تردی پوری چی دا مسلمانین علاوہ جناب پیغمبر پاک علیہ السلام دا احادیث مبارکون معلومی گی چی دا کافر بهم ملمستیا کے کافر ہم دا مومن مسلمان پکور باندے چکل ملمشو نو مومن مسلمان بداغ ملمستیا کئی دا دین معلومی گی دا چی دا ملمستیا دا پار ایمان شرط ندے دا ملمستیا دا پار اسلام شرط ندے دا ملمستیا دا پار قرآن ویل شرط ندے دا ملمستیا دا پار احادیث ویل شرط ندے دا ملمستیا دا پار دا انسان پتندی کے محراب جوڑے دل دا شرط ندے بلکہ ملمہ اگر چستا پکور باندراغ ندستا ملمہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چے پڑھنبی کرد بانے مدینہ منورے تشریف روڑو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کے ملمشو اور پیغمبر پاک علیہ السلام دیر ورزیغی کروالو لی داغی ملمو دغه ټوله واقعا احادیث مبارکه راغشته ده دغه ټوله واقعا صحابه کرامو نقل کړې ده د دغه واقعې ډېر زیات جزئیات دي په دغه واقعه کې ډېر زیات اصول الله پاک د پیغمبر علیه السلام په لاس مبارکو باندې ثابت کړي دي خو د دې ټولې واقعې نه دا خبره را ظاهریږي د دې ټولې خبرې نه یا د دې ټولې واقعې نه امت ته دا سبق ورکول کېږي
چې د ملما په کوربه باندې حق وي، ملما به کوربه به د ملما ډېر لوی حق ساتي، خپل ځان به رستو کوي، ملما به مخکې کوي. همدغه وجه ده پیغمبر پاک علیه الصلاة والسلام چې کله د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د کور ملما کېږي، صحابه کرام ګڼ دي، کوربه ګڼ دي، ملما یو دی. اوس چې کله ملما یو وي او کوربه ګڼ وي، محلدار زیات وي، یا یو وي زه به بوزم بل وي زه بوزم، نو د پیغمبر پاک علیه الصلاة والسلام طریقه د قراندازۍ وه، د خسۍ وه. وی هلکه دا اوښه چې د چا په دروازه باندې کېناسته زه به د هغه ملما یم. فرمایي چې دغه اوښه لاړه نو د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د کور په دروازه باندې کېناسته. نبی پاک علیه السلام د هغه ملما شو. اوس ملما هم دا هم نه چې ګنې ملما راغی نو د هغه لپاره تکلفات کوه، ملما راغی د هغه لپاره ځان په تکلیف کې واچوه، ملما راغی ځان په پریشانۍ کې واچوه، ملما راغی وروره د کور د بندیانو نه منډې وباسه، ملما راغی نو که ته وایې چې ما کره چرګ نه دی پوخ شوی نو د خپل ځان حیثیت کم وګڼه، نه داسې نه ده، بلکې څه چې په کور کې دي ملما ته په خپل انداز کې پیش کا. لازم نه ده چې چرګ پوخ کا، چیلې پوخ کا، ګډه لال کا، داسې نه ده. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر پاک علیه السلام یې په کور کې ملما شو، نه ورله ګډ حلال کړی دی او نه ورله چیلې حلال کړی دی، بس څه چې ورکره په کور کې پاخه وو هغه پیغمبر پاک علیه السلام ته ایښي دي. نو د دې نه معلومیږي دا چې دا مونږ کم د ملما دپاره کم تکلفات کوو. هلکه دا ورله پیرني پخه کا، دا ورله خوږ ډش پوخ کا، دا ورله تریو ډش پوخ کا، دا ورله بی روره مرچکي والا الوګان ورله په 3 قسمه پاخه کا، بی چرګ ورله په 4 قسمه پوخ کا، بی پراټه ورله توکړې پخه کا، 4 ګوټه او 5 ګوټه پخه کا. نو دا د ملما دپاره چرته هم په قرآن او حدیث کې نه دي راغلي، نه د صحابه کرامو یو ښه شی درکره دی نو که هغه دې ورله راوړه نو بد نه ده، خو که ښه شی درکره نی نو ځان به ملامته نه ګڼې، که ښه شی درکره نی نو دا به نه وایې چې په ځان باندې بوج راولم، که ښه څیز درکره نشته نو دا نه وایه چې زه به ځان قرضداري کوم، نه، بس چې څه درکره دي په هغې باندې ته پړ یې. انسان په خپل وس باندې پړ دی. مونږ هره درېیمه خبره کې دا خپل متل وایو لیکن په دې باندې عمل نه کوو. حضرت بابا آدم علیہ السلام نے ملمستیا ثابت دا، دا بی بی حوا نے ملمستیا ثابت دا، دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملمستیا ثابت دا. کله چې دو فرشتے راغلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا غیف ملمستیا اکرا او غوخه ورتکه خودلا. وی فرمایل پسترګو سترګو کې چې ګورې موږ غوخه خوړو والا نه یو، موږ خو د الله پاک د جانب نه فرشتې راغلي یو، امتحان اخلو ستاسو، من خوراک والا ملمانه نه یو. د حضرت لوط علیہ السلام نه ثابت ده، د حضرت اسماعیل علیہ السلام نه ثابت ده، د حضرت اسحاق علیہ السلام نه ثابت ده، د حضرت موسی علیہ السلام نه ثابت ده، د حضرت یوسف علیہ السلام نه ثابت ده، د حضرت موسی کلیم الله نه ثابت ده، او د جناب پیغمبر پاک علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت ده، دغه د څلور یارانو نه ثابت ده، د حضرت عبدالرحمن بن عوف نه ثابت ده، د حضرت علی المرتضی نه ثابت ده، د حضرت حسن او حسین نه ثابت ده. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ وی روټه تر هغه وخته پورې نه خوړه چې په لار کې به تر څو یو مېلمه رانیولې نو د لارې مسافر او ځان سره به روټې ته نو کېنولې، او دا د ده د نیکه مبارک طریقه وه. ابراهیم علیه السلام به وی اله روټۍ خوړه تر څو چې به یو سړی وکته وی به چې ته مسافر یې راځه لکه ما کره مېلمه شه، زه روټۍ خورم ته ما سره وخوره، ته زما مېلمه چې د الله پاک رحمت ما طرف ته متوجه شي. مېلمه د الله پاک رحمت دی، په دې وجه پیغمبرانو به مېلمانه د لاس نه رانیول او کور کې به یې ځان سره روټۍ ته کښېنو. نو مېلمستیا، مېلمه، مهمان نوازي، پښتو، پښتانه دا د ډېرې لویې زمانې داسې غټ تاریخ دی الحمدلله چې دا را روان دی. او مینې کمې شوې په دې وجه باندې زمونږ په وطن کې مېلمستیا هم کمه شوه. زمونږ د مشرانو نه تاسو تپوس وکړئ نو دوی به ترور کره، ماما کره، مامي کره، چاچي کره لاړل، او دوی به لالا کره لاړل، کاکا کوي نیا کره به لاړل،
وی د نیا میلمستیا نیا به خپل رسول سپیشل غوا میخه ساتلې وه او که غوا میخه نه وه نو د چا د کور نه به سوچه غوړي ځان سره په قلپۍ کې یا په بند ډبي کې ساتلي چې دې کې به یاره زمان وسان وسی به راځي اختر کې زمان وسان وسی به راځي چوټیانو کې زمان وسان وسی به غټ اختر کې راځي زمان وسان وسی به په یخنۍ کې راځي لور به مې راځي زوی به مې راځي نو زه به سوچه غوړي دا پیچي ډبې به ورته وي په دې پیچي ډبي کې به ورله سوچه غوړي کړم اوس دنیا غریبي په خپله باندې وښکي په سوچو غوړو پسې زیړ شو د هغې څوک میلمستیا نه کوي دغه مشران دا چې کشرانو کره لاړ شي نو کشران یې میلمستیا نه کوي نو دا مشران به څنګه د کشرانو میلمستیا ته بیا ناست دي نو اوس که څوک ترور کره لاړ شي نو ترور وایي چې هلکه سبا دې د سکول چوټي ده او که نه ځې به سکول ته ترور ورته اوس یادوي چې سبا به سکول ته ځئ مخکې به تروریانو یې کښېنه نامړه سکول چا پوره کړی دی کښېنه بچې کښېنه په دونه عمر پس رالی ماما به وي مامي به وي چاچي به وي وروره سر دې څه خو ګمنیا به وي کښېنه نامړه ستا په پلار مونږ سکول وی چې ته اوس وایې چې سکول ته ځم په دې طریقې سره به یې د خپل وسان وسو د دې کشرانو میلمستیا کوله نو د نیا د کور میلمستیا خو ټولې دنیا ته یادوه اوس د نیا کره خلک سحر لاړ شي نو ماښام واپس خپل کور ته راغلي وي ولې د میلمستیا هغه رواج د پنجاب نه خو پخوا تللی دی خو د پښتنو د سیمې نه د پښتنو د قوم نه د معاشرې نه هم الله ګواه دی د میلمنو میلمستیا روانه ده روکېږي ګورې او دا ما او تا چې کومه لږه لږه میلمستیا کوو خفه کېږو به نه دا مونږ اوس صرف د مخ مروت دپاره کوو نور هغه چې ماما کره به لاړې لس ورځې به یې تېرولې او د ماما په تندي باندې به کرښه قدرې نه راتله اوس خو ته د یوې شپې نه زیاته شپه وکړه یوې شپې نه زیاته شپه وکړه ته بیا خپل ځان حل وګوره چې ماما در سره کم حل کوي د سبق په بانا د سپارې په بانا د سکول په بانا د روزګار په بانا د کور په بانا نورې لانجې کنجې دي ماما درته څه ناڅه بانه کوي او وایي شا به زر که وخت وباسه زما محترمو میلمستیا هغه وه چې زمونږ مشرانو به د یو بل کوله او د دې د ټولو نه لوی مقصد به دا و چې میلمه د خدای تعالی رحمت دی اورېږه د کال په دې څلورو میاشتو پنځو میاشتو کې ما کره رحمت د خدای تعالی نه دی راغلی نو چې میلمه راغی یقینا چې زه د خدای تعالی په نزد باندې بختور بنده شومه الله پاک زما په کور کې میلمه راوسته لهذا د الله پاک د شکریې په طور باندې چې زه د خدای تعالی شکریه ادا کړم یا الله ستا لاک شکر دی چې ما کره د میلمه راوستو اوس دا رحمت دی نو راسه چې د دې رحمت زه دومره قدر وکړم چې خدای تعالی ما کره بار بار راولي د دې رحمت دومره شکریه ادا کړم د خپل کردار په ذریعه سره د خپل گفتار په ذریعه سره د روټۍ چای په ذریعه سره په ایماندارۍ چې دا میلمه به تلو نو ده به وایي چې زه بیا کله راشم وجه د هغې دا ده چې دې کوربه به پرې دومره مینه کړې وه چې ده به وایي زه به بیا هم راځم یعنی یو بل ته به دومره لیواله وو اوس نه میلمه لیواله دی او نه کوربه لیواله دی کوربه لا میلمه ته میلمه لا کوربه ته څنګه به سړي ځي هلکه سړي شپې ته خو نه پاتې کېږي شپې ته خو نه پاتې کېږي که نه کور کې زنانه هم تپوس کوي څنګه چل دی سړیه څه کټ اسباب به بارکول غواړي او که نه مازدیګر یې تلو ته اراده شته نو زمونږ د خدای تعالی رحمت ته په سا باندې ای ساړوبې را باندې راځي د الله پاک د طرف نه برکت ته زمونږ په زړه باندې ساړوبې راځي او ښه مونږ وایو چې بهی دا د خدای تعالی د طرف نه رحمت دی نو رحمت ته زمونږ پړه تیاره ده او هغه خو خپل حصه ځان سره راوړي لیکن مونږ وایو چې نه اصل کې دا میلمه مونږ ګران کړی دی ښه دا میلمه مونږ ګران کړی دی دا ګران و نه بس چې څه تیاره وه هغه د یاره وه زما والد محترم به ډېر عجیبه خبره کوله وایي هلکه چې چا به ورته وي یاره جي څه وڅکو وایي توره ده او که شنه ده یار توره ده وایي چې توره ده هم د خپله کوره ده او وایي چې شنه ده نو هم د خپله شنه ده نو دوی به دا نه کتل چې نه نه ګورې اوس خلک وایي پارټي به راله کوي درځم خو ګورې توره چرګه به درځم خو ګورې چې کلنګي چرګ به حلالی کلنګي چرګ خو ځان په 50,000 روپۍ دی نو سړی بیا حساب کتاب کوي حساب کتاب ته خبره تلې ده چې حساب کتاب شروع کړي نو کوربه وایي چې په میاشت کې دومره راغلي نه دي څومره چې د دوی هم میلمه په راتګ باندې د کور نه روانې دي
نو حسابونه کتابونه موږ شروع کړي دي، نو مېلمه ګران شوی دی، مېلمه موږ ځان ته په خپله باندې ګران کړی دی. حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ او د هغې بیبي په بره چت باندې پاتې کېدل او فرمایي چې اډر یې وکړو وایي چې مېلمه راشي چا کره. دا د صحابه کرامو طریقه وه. مونږ خو وایو لاول جان دی بیا جهان دی. پښتانه متل کوي لاول ځان دی بیا جهان دی. نه، صحابه کرامو به وی لاول جهان دی نو بیا جان دی. چې جهان خوشاله وي نو ته به هم خوشاله یې. چې جهان درنه په سور اور کې ولاړ دی نو ته به لا په سور اور کې ولاړ یې. چې جهان درته دعا کوي نو ستا کردار ستا گفتار د دنیا دپاره د قوم دپاره د معاشرې دپاره نمونه ده. چې د دنیا جهان دعاګانې در سره دي نو تا سمندر نشي ډوبولی. چې د دنیا جهان عزتونه در سره وي خلک د قدرونه کوي په ایماندارۍ درته وایم په بیه باندې د هغه شوی. خو چې کله د دنیا جهان خلک در پسې خیرې کوي نو دا خپل عمل دې هم ګورې بیا بچکولی نشي ښه. بیا ستا دا مونځ او اودس هم ګورې فضول دی چې کله امت تانه په اور کې ولاړ دی. نو صحابه کرامو فرمایي چې یو صحابي یو کور کره مېلمه شو، نو کله چې ورته پته ولګېده چې کور کې خو دومره څه شته دی نه، اوس به څه کوو؟ نو بیبي ته وویې وایي زه به دې مېلمه سره روټۍ ته کښېنم او ته داسې چل وکړه غلې شانتې دې ډیوې له وایي پوک ورکړه چې دا مړه شي، چې دا ډیوه مړه شي. وایي زه به هسې د سره لاس جنګوم را جنګوم په دې کاسه کې. نو دا مېلمه به وایي چې دا کوربه م لګیا د روټۍ خوري، روټۍ ده څومره چې زه وخورم هغې وخوري، خو لږه ده که نه. نو زه وایم چې دا مېلمه روټۍ وخوري، خیر د خدای شترې مونږ له به نوره راکړي. نو دې کوربه خپلې بیبي ته داسې وویل، نو هغه غلې راله یا د پړونې په پیلس کې باندې یا د لوپټې په پیلس کې باندې یا د لرې نه پوکې ورکړو او هغه به کومې هغه مومبتۍ او هغه شمې او هغه چې کوم دی نو روره ډیوې به وې چې دا به په پوکو باندې نه مړه کېدې، هغې کې تیل څه بلېدل، تیل ورکړه څومره و. دا خو د دې زمانې تیل دي چې په لیټرو لیټرو میلاویږي. هغه وخت کې د مېلمه دپاره روټۍ نه وه، دومره غریبي وه. او ته وایې چې دا څنګه ډیوه وه چې په پوکي مړه کېده؟ دا د هغې زمانې ډیوه وه چې هسې به یې سم مړه کېده. د هغې زمانې ډیوه هسې به یې سم مړه کېده، په پوکي نه، د پوکي نه بغیر هم میلاوېده. تا ورته دلته 3 لیټره تیل اچولي، هغه چېرته په پوکي، هغه په پکي باندې نه مړه کېږي، ته یې په پوکي مړه کړې. د هغې زمانې ډیوې به په پوکي باندې مړې کېدې، هغې غریبانانو کې به تیل نو. تا ته پته لګي چې د ګډې او د چیلې نه به یې کومه دغه وښکله سورتې چربي به وښکه، دا چربي به یې ویلې کړه، نو دا چربي به یې په ډیوو کې اچوله. تر دې وخته پورې زموږ د مشرانو دې دور پورې دا چربیانې به خلقو ضایع کولې نه، او دا به باقاعدګۍ سره دقه شانتې په ډیوو کې بلولې. چا کره د تیلو وس و یا چا سره دومره پیسې وي. نو دغه صحابي لاسونه جنګول را جنګول، مېلمه چې کوم دی روټۍ مو خوړله او کوربه په اخره کې هسې چې کوم دی نو ګوتې وسټلې او دې بل ته دا احساس وشو چې ما سره کوربه روټۍ خوړله، پرېږده چې مېلمه روټۍ وخوري. والله مېلمه نه زیات مونږ کوربه راغون شو. کاکا ته مو وایه، ماما ته مو وایه، بېګاله مېلمه راغلي مونږ سره به روټۍ خوري. مېلمه غریب د شرمه بیا روټۍ جوړېږي نه. ته د هغه دپاره د کور باندې ته اشنا یې، تا سره یې ګپ دی، خو ده سره لس کسان تا راوستل، په دسترخوان دې کېنول، دې لسو کسانو سره خو د ده ګپ نشته دی که نه، یا ورسره د ده منډت ماته نه دی. نو دوی چې دا روټۍ خوري نو دی ډېر په حیا باندې ماما ګوري هسې نه چې وایي دا څه روټۍ، او یاره کاکا به څه وایي چې پیالې نه نو تا سره خو ګپ ازاد دی، نو که پیالې نه چوچ وباسي نو روره څه پریشاني نشته دی، ته یار یې، خو ماما یې خو یار نه دی که نه. نو تا دومره کسان راغون کړل په هغې یوې روټۍ کې چې د هغې مېلمه نه د هغه ټوله روټۍ ګډه وډه کړه. نو مونږ خلک دا چلونه کوو. زما محترمو، حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ چې د پیغمبر پاک علیه الصلاة والسلام مېلمستیا وکړه، وایي یو شپه ښځه خاوند بره ودو او ناګانه د لاس نه یا ګیلاس یا جام وښویېدو او هغه چت څه چت و؟ د کجورو د پاڼو نه جوړ شوی چت و. فرمایي چې دا اوبه روانې شوې نو دا چې تلې نو لاندې به څڅېدې. نو فرمایي چې 2 شایبې وې، یا خو د دې د ټک ټک د اواز نه لاندې د پیغمبر پاک علیه صلات وسلام په خوب کې د خلل واقع کېدو، یعنی د سترګې د کولاوېدو خدشه وه چې پیغمبر پاک علیه السلام خوب خراب نه شي، راپانې سي، او یا اصله چې دا اوبه لاړې شو د جناب نبي کریم علیه السلام په بدن اطهر باندې ورتوي شي، ساس کې پې ورتوي شي، نو خوب به خراب شي.
نظر یې خپله تولې واغشته په کوم څادر کې په تولې کې په برستن کې چې ودو ښځه خاوند زر اوچته کړه او هغه اوبو باندې ور واچوله چې دا اوبو دا برستن راکاږي دا اوبه وچشي او لاندې مېلمه ته تکلیف جوړ نه شي مونږ خو د مېلمه مېلمستیا کمه کوو او هغه له تکلیف ګوره ډېر ورکوو ښه زما محترمو د مېلمه به قدر کوو د مېلمه به احترام کوو په مېلمه باندې خرچه چرته هم نه ده راغلې یو بنده که دا وي چې په مېلمه به خرچه کوي او دله به چیلې الالې چرته هم نه دي راغلي کتابونو کې ها ښه بهتر خوراک ورکولی شي لیکن دا شرط نه دی بیان شوی چې مېلمه له به چرګ الالې نو هله به مېلمستیا وي که په مېلمه باندې د چرګ ونه خوړل نو مېلمستیا نه ده نه زمونږ د بزرګانو د مشرانو په دور کې مېلمستیا سره چې څه به کور کې و بس هغه به یې راوړل د ګلو شربت به و ستوان به و هجي او ورسره به چې کوم دی وروره یا غوړي و هغې سره به ما ته دا یاد شي چې مشرانو به پیازو سره روټۍ خوړه دا هم راته یاد شي چې په غوړو کې به یې هیله ماته کړه نور به ورسره څه قورمې شورمې نه وې ګورې پیازو سره شملو سره به یې خوړه او دا عین د سنت مبارکه طریقه وه شملو سره یعنی په سادګۍ سره اوس مېلمه له مونږ دومره څه د راوړو کوشش کوو په هغه کوشش کې زمونږ مېلمستیا غارت شي او مونږ وایو چې مونږ د جناب پیغمبر پاک علیه السلام امتیان یو د هغه په نقش قدم باندې د تلو دعاګانې غواړو هغه سره په ورځ د محشر د راپاڅېدو دعاګانې غواړو او چې یا الله په وخت د ځنکدن راته دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله و د خدای صاحبداره دعاګانې د پیغمبر پاک علیه الصلاة والسلام سره د راپاڅېدو او هغه سره په محشر کې د میدان د شفیع المسلمین د لاس ته د حوض کوثر د جام د اوبو د اخیستو دعاګانې کوو او عمل بالکل د هغې خلاف کوو کته چې په دې به ثواب ملاویږي بالکل نه کته چې په دې به پیغمبر پاک علیه السلام خوشحالیږي نو بالکل نه کته چې په دې به راته کلمه طیبه په وخت د ځنکدن ملاویږي نو بالکل نه دا د پیغمبر پاک علیه الصلاة والسلام د سنت مبارکه طریقه وننو دا طریقه د سنت دننو تکلفات به پرېږدو مېلمستیا به آسانو مونږ به تکلفات پرېږدو د خپل اولاد ودونه به آسانو مونږ به تکلفات پرېږدو نو غمونه به آسانو تکلفات به پرېږدو ورورولي به آسانو تکلفات به پرېږدو معاشره به آسانو تکلفات به پرېږدو نو موتا به جون آسانو تکلفات به پرېږدو مړی به آسانو تکلفات به پرېږدو ژوندي به آسانو تکلفات به پرېږدو دنیا کې به موږ ځان له جون آسانو او تکلفات به پرېږدو نو ځان له به مرګ آسانو آخرت ته تګ به آسانو او که دا تکلفات وي که نه زما ستا د دنیا نه تګ زړه کېږي نه نو ولې ځان ته هم شی نه راغونډ کړي دي و چې دا یو شی ته زمونږ د لرکۍ نه ړب هم نه خوږېږي ړب هم چوي ارې ارې کېږي به زما محترمو جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې د مېلمستیا کومه طریقه ښودلې وه بیبي فاطمې کره تللی دی فاطمې بیبي مېلمستیا کړې ده ورته وي بابا جان ما کره خو څه نشته دی وایي څه نشته وایي بابا جان څه نشته دی مونږ په خپله ځان یو نو دی ورته ونیو چې پرېږده یاره دا څنګه موږ مېلمانو چې تا هلکه وایي راځئ چې لاړ شو حضرت عمر فاروق کره و چې وکتل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د لرې نه را روان دی و یا رسول الله خیر دی و یا موږ وی چې تا کره به درشو نو څه خوراک به وکړو نبی پاک علیه الصلاة والسلام ته حضرت عمر فاروق گویا شو و یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما خو له 2 ورځو نه روژه د مونږ کره څه نشته دی هلکه وی راځه حضرت ابوبکر صدیق کره ولاړ شو خپله مېلمستیا په خپله ځان نه جوړوي حضرت ابوبکر صدیق یې د لرې نه ولیدو نو هغه لالې والو رنګ یې زیړو ویل که مونږ خو تا کره در روانو و یا رسول الله خیر وی مونږ وی چې زمونږ روژه ده نو تا کره به افطار وکړو څه مېلمستیا به مو کوې نبي پاک علیه الصلاة والسلام ته ګویا یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما خو نن 3مه ورځ ده او مونږ کره فاقه ده او مونږ کره سره خوراک نشته ده نو روژه مې نیولې ده داسې خلک وو جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام له یو زنانه راله د پیغمبر پاک علیه السلام میرنه مور بیبي جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د خپل صادر مبارک د اوږې نه کوز کړو په ځمکه باندې وغوړو جناب پیغمبر پاک علیه الصلاة والسلام اډر کوي صحابه کرامو ته هلکه تاسو کره څه شته دی چې د دې ابۍ مېلمستیا وکړو و یا رسول الله
منکر شته دی. یو صحابي پاسېدو وایي څه دي؟ یا رسول الله منکر پی دي. نو مور راغلی ده، د چا چې مور راشي او انسان پې مینه ونه کړي الله، او بیا چې ته چا پاللی یې او بیا چې ته چا په غېږ کې ګرځولی یې، چا در لپې در کړي دي، چا در باندې خوارې کړي دي، چا در باندې زارې کړي دي، بیا داسې مور دې راله په ایماندارۍ دا سر به ورته سړی خپل ځان نه قلم نه کړي، د دې خپل ځان نه به انسان ویلې توی نه کړي، داسې مېلمستیا به ونه کړي. نبی پاک علیه صلات وسلام ارشاد فرمایلو څه شته دی؟ صحابي پاسېدو په پیالې کې پی راوړل، دغه پی جناب پیغمبر پاک علیه السلام دغه خپلې مور بیبي له ورکړل، ویسکل، په تبه سا صورت شه یو څو خبرې وکړې او پس د هغې نه پاسېده ولاړه. صحابه کرام را نږدې شو، یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ابې څوک په موږ خو نه پېژندله. نبي علیه السلام ورته ګویا څه تاسو نه پېژندله؟ دا زما مور بیبي به حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها چې په ماشوموالي باندې ما له پیدا کړي دي. چیلې ورله لالولې نه شو، اوښ یې ورله لالولې نه شو، په دومره په سادګۍ سره مېلمستیا وکړه. زما محترمو که چېرته زمونږ هم ټول طور و طریقې د پیغمبر پاک علیه صلات وسلام د اصولو مطابق شوې، د جناب نبي کریم علیه صلات وسلام د سنتو مطابق شوې، د پیغمبر پاک علیه صلات وسلام د شریعت مطهره مطابق شوې، زمونږ ټول اعمال اقوال افعال د جناب پیغمبر پاک علیه صلات وسلام د وینا مطابق شوې، یقینا چې موږ به هم په ورځ د قیامت جناب نبی کریم علیه صلات وسلام ته د مخ د ښودو قابل شو. او کنه دا کارونه دا موتا چې کو د مېلمستیا په نوم باندې، دا موتا چې کوم کارونه کو د واده په نوم باندې، دا موتا چې کوم اعمالو ته لاس اچولی دی په غم کې، دا موتا چې کوم کور کلي کو، دا موتا چې کوم مخ مروت کو، دا موتا چې کوم راشه درشه کو، دا موتا چې ورکړه راکړه کو، قسم په خدای چې په ورځ د محشر د جناب پیغمبر پاک علیه صلات وسلام تر مخې ته د محشر په میدان کې ودرېږو، په ایماندارۍ درته یم چې الټه به مختورین یو، پیغمبر پاک علیه السلام ته به د جواب د ورکولو قدرین یو. دا د جواب کارونه دي نو چې مونږ یې ورته وښو، دا د تحفه څه ډالۍ څه نیکي دنه مړامو ته چې کو لګیا یو. ګورې دا نه مخ دی او نه مروت دی، دا نه سنت دی او نه طریقه ده، دا نه ثواب دی او نه جزا ده، دا موتا چې کومه خپله کړې ده، هم په غم کې، هم په ښادۍ کې، هم په شریعت کې، راشه درشه کې، په مېلمستیا کې. سبحان الله. الله تبارک وتعالی دې مو تاسو لره د مېلمه د مېلمستیا کولو توفیق راکړي، او رب ذوالجلال چې د پښتنو نه دا کومه طریقه مبارکه د سنت روانه ده د پښتنو ورونو بایګانو نه، الله دې کړي چې دا د پښتنو د معاشرې نه لاړه نه شي، او خدای تعالی دې زموږ ټول پښتانه مېلمستیا والا وساتلي کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.